السلام علیکم قدرمنو پښتنو، زه یم ستاسو کوربه اویس کرم سواتي. کتونکو دې وخت کې په چارباغ میډیا سینټر کې موجود یم. زما په خوا کې ناس ایس ایچ او چارباغ بختي الله صاحب دی. کتونکو څرنګې چې تاسو ته پته ده چې د کرونا وایرس متعلق چې کم پرون صوبایي حکومت چې د احتیاطي تدابیرو دپاره کم اقدامات پورته کړي او کم فیصلې شوي وي، نن ایس ایچ او چارباغ د ډي پی او سوات په هدایتو مطابق، د ډي ایس پي صاحب په هدایتو مطابق چې دی نو هغه نن په ټول چارباغ بازار کې او د دې سره سره په د کوړک، الهاباد، عالمګنج، ګلیباغ څونه چې دو په دایره کې کمې علاقې راځي هغې کې نن وګرځېدل او باقاعده طور هغو ته هغه هدایات چې دی هغه واورول. کتونکو خو ټول تفصیلي خبرې به د ایس ایچ او صاحب سره کوو چې موږ او تاسو ته څه ویل غواړي، دو خلکو ته څه وویل او موږ او تاسو ته به څه ویل غواړي. راځئ دو سره خبرې کوو چې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایس ایچ او صاحب په بازار کې وګرځېدئ، دوکاندارانو سره تاسو میلاو شوئ، دغه رنګې نور چې څونه بهر علاقې دي په هغې کې هم وګرځېدئ، د عوامو څه ریسپانس دی او تاسو عوامو ته څه ویل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پرون چې صوبایي حکومت کم احکامات جاری کړو هغې په رڼا کې زمونږ ډیپو صاحب موږ ته چې کومې هدایت جاری کړو د هغې په رڼا کې زه په چارباغ کې د کوړکو، چارباغ، علمګنج په خپل تڼۍ په حدودو کې په ټولو هوټلو باندې، په چاپونو باندې، په دوکاندارانو باندې وګرځېدم او هغه احکامات مې ټولو ته ورسول چې په هغې باندې عمل وکړي او د دغه اپت نه، د دغه وبا نه زموږ د خلک بچ شي. د دې سره سره مې د خلکو ته دا هم ویل چې یاره ګورنمنټ چېرته هم نه غواړي چې هغه د زما عوام دې خراب شي، خو صرف د دې لپاره چې د دغه وبا نه د خلک بچ شي. او زه امید لرم چې زموږ د چارباغ خلک ډېر سوشل خلک دی، ډېر ایجوکیټډ خلک دی او هغو زما سره ښه په یقین سره دا خبرې وکړي چې انشاءالله کم هدایت، کم احکامات چې د افسرانو طرفه موصول شوي دي هم انشاءالله دغه شانتې به کوو او څه قسمه کمې بیشې به داسې نه راځي. ایس ایچ او صاحب دا راته ووایي تاسو په خپله وګرځېدئ هم، خو که چېرې کم خلک پاتې شوي هغو ته وینا نه وي شوي د میډیا په سکرین باندې، هغو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ هغو ته لول خو زه انشاءالله ما ټوله علاقه خپله وکته، ما چیک کړه پردن زه د هر دوکاندار سره میلاو شوم، هر رسټورنټ، هر هوټل ته ما ځان ورسو، هر چاپ ته، هر دوکان ته ما ځان ورسو. خو به هر حال بیا هم کیدای شي زما نه څه پاتې شي، نو هغه خلکو ته زه دا پیغام رسول غواړم چې کم هدایت، کم احکامات صوبایي ګورنمنټ جاری کړي دي او زمونږ ډیپو صاحب او زمونږ د پولیس محکمې مشرانو، افسرانو کم هدایت مونږ ته کړي دي، د هغې په رڼا کې زه هغو ته دا پیغام رسول غواړم چې هوټل والي دي هغه د خپل باقاعده هوټل دی کولاو ساتي، خو خوراک څښاک دی خلک دی ځان سره په هوټلو کې نه کښېنئ. که څوک ځان له وړي بېشکه کاروبار دی، د ګورنمنټ دا مقصد نه دی چې تاسو کاروبار دی خراب شي، خپل کاروبار خپل ټیک ساتئ، خو صرف د دې وبا نه د بچاو دپاره دا احکامات جاری شوي دي. نو په هوټل کې څوک کښېنوئ مه او کم خلک چې راځي ځان له وړي شي بېشکه وړی شي، خو په هوټل کې به خلک خوراک مراک نه کوي. دغه شانتې چاپونه ولته هم زه دا پیغام رسول غواړم چې بهی څونه چاپونه چې دي زموږ په حدودو کې، دې کې به یو سړی به هم په دوکان کې نه کښېني، چاپونه به بالکل بند دي. کم چې د ضرورت شیزونه دي، مثال کې میډیکل سټور دی چې د دې نه زمونږ د معاشرې رغېدن نه کېږي، دا به کلا وي 24 ګنټې او لکه میډیکل سټور وغیره. د دې نه علاوه هغه دوکانونه کم چې شاپینګ سنټرې دي یا د بوټانو وغیره دوکانونه دي، دوی به سهار د 10 بجو نه والا د ماښام د 2 بجو پورې به دوی په دوکانونو کې وي، د هغې نه بعد به باقاعده دوکانونه بندوي او کورونو ته به ځي. او که چیرې داسې چا ونه کړه نو بیا به پکې موږ باقاعده قانوني کارروایي کوو. په آخر کې زه د چارباغ د سیاسي سماجي کارکنانو، پی ایل سی، ډي ایل سی مشرانو، ټری فیډریشن بازار غیر مشرانو شکریه ادا کوم چې هغو زما سره په هره سخته کې، په هر ډګر کې زما سره ولاړ دي او زما سره یې ښه تعاون کړی دی او کوي را سره. زه پر امید یم چې د کرونا وایرس احتیاطي تدابیرو کې زما سره مخ په وړاندې روان دي. مهرباني. کتونکو څرنګې چې تاسو د ایس ایچ او صاحب خبرې واورېدې، که تاسو چېرې په سوشل میډیا وګورئ، الکترونیک میډیا باندې وګورئ یا فرنٹ میډیا باندې، نو ډېر زیات په ټول پاکستان کې احتیاطي تدابیر چې دی نو هغه اپنولی کېږي او خلک چې دی کوم چې زموږ مشران دي، افسران دي یا اعلی چارواکي دي، حکومتي چارواکي دي، هغو په هر موقع باندې، په هر ډګر باندې عوامو ته د احتیاطي تدابیرو پیغام ورکوي. نو هم د دې دا یوه کړۍ ده چې پرون صوبایي حکومت دا اعلان وکړو چې
احتیاطي تدابیر اپناو کوي. اول د سکولونو چوټیانې شوې، کالجونو یونیورسټیانې چوټیانې شوې. اوس چې دی دلته په ټوله صوبه کې دا کم چې کم هوټلې دي، رسټورنټ دي، نو په هغې کې د خوراک پابندي هم ولګېده چې خلک په ځانه پارسل وړی شي، خو په هغه ځای کې په هوټلو کې به خوراک نه کوي. د دې سره سره کم چې زمونږ اشیای ضرورت کم څیزونه چې دي، مثال په طور میډیکل سټورې شوې، نو دا چې دي نو دا 24 غنټې د کولاوي. د دې سره سره کم چې عام دکانونه دي، کاغذ شاپینګ پلازا ده، یا د دې سره سره د سویټو دکانونه دي، جنرال سټور دي، یا د بوټانو چې دی کم دکانونه دي، هغه چې دي د سحر د 10 بجو نه واله او د ماښام د 2 بجو پورې به دا کولاوي. کتونکو دا ټول تفصیلات مونږ د SHO صاحب نه هم واورېدل او باقاعده مونږ په میډیا باندې نور هم ګورو. خو پکار دا مونږ له دا ده چې مونږ د کرونا وایرس متعلق چې څونه احتیاطي تدابیرو باره کې هدایت راکړی شوي دي، مونږ ټولو عوامو له پکار ده چې په دې باندې مونږ عمل وکړو او مونږ ټول یو موټی شو د محکمې پولیس سره او د صوبایي حکومت سره مونږ ملګرتیا وکړو، د هغو ملاتړ وکړو. ځکه که چېرې دا وبا د دې څیزونو نه خورېدی شي، نو پکار ده چې مونږ دغه هدایات اپناو کړو او د خپل علاقې نه دا وبا چې دی نو په دې کې کمی راشي او دا چې دی دا خوره نه شي. د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه اسکرم ساتلي اجازت راکوئ. د الله